السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. ګرانو کتونکو، عمران خان صاحب یوه بل انټرویو ورکړې ده او اوریا مقبول جان له ورکړې ده. د عمران خان صاحب په دغه انټرویو باندې هم زمونږ نظر وي چې بیا به څه نوي ګلونه ډوړی او څه نوې خبره به کوي. نو په دغه انټرویو کې یوه خبره ډېره مهمه خبره کړې ده. مهمه به ورته ووایو ولې چې ناشنا شانتې خبرې خو هغه کوي. په دې صوبه کې خو موږ اورېدلي چې کله اوړه ګران شو نو روټۍ کمه کې، چې چینی ګران شو نو دا د شوګر دپاره دي. نو مختلف په دې 10 کاله دورې حکومت کې هم داسې خبرې واورېدې چې حیران به شي چې داسې خبرې موږ په ژوند کې نه دي اورېدلې او نه هم د مشرانو نه اورېدلې دي. خو د عمران خان صاحب په دغه انټرویو کې ویلي چې دا فرانزیک رپورټ چې کوم دی، کوم فرانزیک د آډیو د ویډیو د لیک خبره د عمران خان صاحب چې دا اوس راوتلې ده چې یو سره هم په موبایل خبرې کړي، بل سره هم خبرې کړي، نو په هغې باندې خبره کړې ده چې د فرانزیک رپورټ چې کوم دی نو د دې پته نه لګي. دا یو ډېر غټ خبر دی چې د فرانزیک رپورټ پته نه لګي. کوم فرانزیک رپورټ چې یعنی آډیو ویډیو چې دا تصدیق ته رسوي، په دې کې په عدالتونو کې فیصلې کیږي. نو د دې خدا مطلب دی چې تر اوسه دا په عدالتونو کې څومره فیصلې شوي دي په فرانزیک رپورټ باندې، نو په کار دا ده چې دغه فیصلې واپس چې کوم دی نو واغستې شي. نو دا د عمران خان صاحب د نالج مطابق چې دا د هغه نالج دی او دا خبره یې یو بل قول یې مخې ته ایستی دی چې په دې باندې په کار دی چې ماهرین پې خبرو کړي او وکیلان هم پې خبرو کړي چې یاره دا کومه خبره یې کړې ده نو عدالتونو کې تاسو بیا دا په څه وجه باندې جرم ثابتوي. بل دلیل د ګناهونو لپاره هغه یو دلیل پیش کړی دی چې په ګناهونو باندې پردې واچوي. دا عمران خان صاحب یو بله خبره کړې چې په ګناهونو باندې پردې واچوي او د صحابه کرام او د اولیاء کرام ذکر خو هم کېږي. نو صحابه کرام او اولیاء کرام چې کوم دی د هغوی په ټیم کې چې داسې ګناهونه شوي دي نو هغه خبرې مخې ته راغلي دي او په هغې کې بیا سزاګانې شوي دي او سنسار شوي دي سړی. هغه ټیم کې خبره خو ته د اسلامي د ریاست خبره کې، د مدینې د ریاست خبره کې، نو ته په کومه خوله باندې دا خبره کې چې یاره په ګناهونو باندې پردې واچوه او نه نور ګناهونه دې وي زمونږ او ستاسو ګناهونه دې مخې ته راځي خو د سیاسي کس ګناه چې کومه ده په دې باندې پردې واچوي. خی عمران خان صاحب یقینا ډېرې بل شانتې خبرې اترې کوي چې یو خواته خو د ریاست خبره کوي د مدینې او بل خوا دا وایي چې یاره په ګناهونو باندې پردې واچوي او دا ډېر زیات ضرور دي. نو دا څنګه دلیل دی؟ زه خو دې تاریان یم چې دا د کم دلیل لاندې عمران خان صاحب دا خبره کړې ده او بیا د بهر ملکونو مثالونه ورکوي چې بهر ملکونو کې دا بهر ملکونو کې خو کیسونه شوي دي، کیسونه بیا خل شوي دي او ګناهونو کیسونه چې کم دي نو چې مخې ته راغلي دي نو هغې کې بیا سزاګانې اورولې شوي دي. زمونږ بېله خبره چې پاکستان کې یو د عدلیې او دغه نظام چې کوم دی د ګډوډۍ ښکار دی، دلته کې فیصلې چې کوم دی هغه په انصاف باندې مبني نه دي. خو عمران خان صاحب یو خوا د پارټۍ نوم د تحریک انصاف، یو خوا د انصاف خبره کوي او بل خوا د دا وایي چې په ګناهونو باندې پردې واچوي د حکمرانانو. نو دا تضادات دي، دې خبرو ته تاسو لږ غوږ کېږدئ. او بیا بله خبره چې کومه ده په دغه انټرویو کې په طلاق باندې خبره کړې چې یاره بهر ملکونو کې طلاقونه ډېر زیات کېږي او ګناهونه یو دا د ګناهونو دا سلسله روانو دی کې طلاق خبره دا ده. عمران خان صاحب خپله چې کوم دی لکه دی په طلاق باندې چې کله تجزیه کوي او دی د بهر ملکونو طلاقونو مثال ورکوي چې یاره په دې وجه باندې دلته ډېر طلاقونه ورشو. نو تا ته خو خپل یو جون ماضي پروت دی، نو ته په کم انداز کې دا خبره کې طلاقونه خو آلریډي چې کوم دی نو تا ورکړي دي. نو ډېرې عجیبه خبرې دي او دې سره یاره فحاشي زیاتېږي او دا خبره شوې ده. نو د انټرویو کې ډېرې مهمې خبرې چې تاسو سره زه شریکوم. نو د عمران خان صاحب په دور کې لکه یو طرف ته دا خبره کوي چې په ګناهونو باندې پردې واچوي، بل طرف ته دا خبره کوي چې یاره طلاقونو سره ګناهونه زیاتېږي. نو دغه خبره خو مخې ته چې کومه راځي د عمران خان صاحب په دور کې لزګون نه چې کومه د ګناهونه زیات شوي د هغې کې بیا خواتین یعنې زنانه چې هغه مخې ته راغلي د هغوی بیا دا ویلي چې موږ له خاوندان پرېږدو
او کلو یې په مایکونو باندې چغې وهلي دي چې یاره ما سره واده وکړه. دا خبرې چېرته مخې ته راغلي دي. 126 دن درنم یاده ده خلکه به چکر ولتلل ډېر هلته کې. بیا دا لونډې لپاړې په دې سوشل میډیا باندې دا کمې خبرې کوي. مریم نواز پسې دا کمې خبرې شوې په داسې اسما سیرازي چې موږ یو صحافي ده اریقا فاروقي په هغې پسې. نو ستاسو په دور کې خو زنانه ذات د نه بچ پاتې نه شو. په هر چا باندې الزام. خو د یو زنانه ویډیو کې نو دا زنانه بیا چپه کړي وي. دا الفاظ خو تاسو ته دونه وړوکي الفاظ ښکاري. دې زنانه سره بیا زنا کړي وي. د زنا لفظ تاسو ته دومره وړوکي ښکاري. ستاسو د لونډو لپاړو ته نو تا قام له داسې یو ترغیب ورکړو چې هغه خو د زنا پرچار کوي. په کوم انداز کې هغه لګیا دي. نو په دې کې خو دومره زیاته اضافه شوې ده چې څه حد دی. بیا یو بله خبره چې کومه ده، ملک احمد خان چې د مسلم لیگ نون غړی دی او هغه یو خبره کړې ده چې کله ثاقب نثار چیف جسټس و نو بنیګاله چې کومه ده دا ټوله غیر قانوني ده. ټوله غیر قانوني ده. او باجوا صاحب چې کوم دی په دې کې د ثاقب نثار په ذریعه باندې دغه قانوني ګرځولې ده، بلکې په دې خاموشي اختیار کړې ده. نو دا م یو ډېر لوی خبر دی. خو دې خبر ته وګورئ چې ټوله بنیګاله چې کومه ده دا غیر قانوني ده او آرمي چیف په چې کوم دی هغه به چیف جسټس کنټرول کو. اگر چې ثاقب نثار د دې تردید کړی دی او جنرال قمر جاوید باجوا هغه هم د دې تردید کوي، خو دا خبره هغه وایي چې زه په ثبوت سره کوم او د دې ما سره ثبوتونه شته. ملک احمد خان دا خبره کوي. نو دا ډېره لویه خبره ده مخې ته راغلې ده چې څه به کېدل. او بیا چې ثاقب نثار کله چیف جسټس و نو هغه ټیم کې صورتحال تاسو ته معلوم دی. 2018 چې کله انتخابات کېدل نو باجوا صاحب او دی او هغه عارف الوي صاحب چې کوم دی د دې خبرې تایید کړی دی چې یاره باجوا صاحب یې ښه پوره چې کوم دی نو د دې ملګرتیا کړې ده. بل مهر بهار یو ډېره تکړه صحافي ده او حقیقت دا دی چې زما چې کومه ده نو پیرټ صحافي ده. زه پروګرامونه ګورم. هغې یو خبره کړې چې یاره ټیکنوکریټ حکومت جوړیږي د 6 میاشتو نه واله تر 1.5 کاله پورې دغه شانتي حکومت جوړیږي او دې دپاره باس مباحثه روانه ده. اوس ګرانو کتونکو موږ چې کله په کارکردګۍ باندې خبرې ترې کوو، پی ټي آی لونډې لپاړې چې کوم په دلیل خبره نشي کولی، ډېر پی ټي آی والا دي، ډېر اکثریت چې هغوی به سره په دلیل خبره هم کوي او ستا جیز خبرې ته به جیز وایي او ناجیزه ته به ناجیزه وایي. ملګرتیا به دې کوي، هغه کله هم داسې خبره نه کوي. خو لونډو لپاړو دپاره دغه خبره کومه چې په بله ژبه کې ورته نور خلک یوتیا وایي، خو زه ورته یوتیا نه ویم، لونډې لپاړی. نو هغوی چې ډېره خبرې وکړي چې یاره کارکردګۍ باندې خبره وکړه دا واغه، نو هغوی به تاریخ ته لاړ شي، 80 او یا کاله به وروستو لاړ شي، چونکې عمر به دومره نه وي، خو وروستو به لاړ شي چې یاره دا خبره او دا خبره. او بیا چې په هغې خبرو کې هم راګیر کړي او د هغې خبرو هم ورسره کله جواز نه وي، نو بیا به وایي په پنجاب کې 15 سیټه وګټل، خلک پې اوس هم اعتماد کوي او خلک وله اوس هم ووټ ورکوي. بس په دغه ځای به یې ختمه کړي او د یقینا د دغې جواب چې کوم دی هغه بیا ګران دی. خو دې وخت کې په 24 چې کله انتخابات کېدل نو په دې کې 37,000 چې کوم دی مسافر دي او ورسیز خو دې وخت کې د پی ټي آی سری دي، عمران خان صاحب سری دي. عمران خان صاحب چې په 75 کې او په 71 کې په ورسیزو کې کم دغه پانګې مضبوطې وي، نو هغه ټیم نوالو تر دې وخته پورې هغه مشران او دغه ټول چې کوم دی نو هغه خوښوي. او چونکې په کلونو کلونو بار وي د پاکستان د حالاتو نو خبر نه وي، دلته نه تاڼې حالات یې کتلي وي، نه د صحت حالات کتلي وي، نه د سکول حالات کتلي وي، نه چېرته بلې ادارې ته تللي وي. نو هغوی خو په فیسبوک باندې یقین ساتي او په فیسبوک چې کوم دی نو ټول پاکستان د شیشه دی او د ترقیاتي عمل چې کوم دی نو یو ډېر لوی جال یې خور کړی دی او په ترقیاتي عمل روان دي. نو هغوی بیا دلته کلي ته کالو کې چېرې ووټ په چې کوم دی نو پی ټي آی له ورکوي. اوس خو هغې نه هم ورکوي، نه مجبوره وي، بیا د پیسې نه درلیږو یا بیا چې کوم دی نو مسافر وي د هغوی زړه ته ګوري. نو په دغه لحاظ سره چې کوم دی نو اکثریت مسافر په دغه کې ووټ اچوي.
خو دا د ماضي خبرې دا چې کله دا بیانیې دا سایپر کیس چې کله دروغ شو دا نور 105 یوټرن چې مخې ته رالل دا و چې سملي ماتومو ماته یې نه کړله دا د هلیکاپټر خبرې چې مخې ته راغلې داسې یو شمېر خبرې چې مخې ته راغلې نو قام اوس پې شو قام اوس پې شو نو شعوري خلک چې کم دي هغه اوس پې شو خو دلته کې به دوی دغه خبره کوي زر به دی ذات ته رودانګي چې یو ګوته تا ته ځي نو څلور ګوتې یو ګوته چې تا هغه ته نیسي نو څلور ګوتې بلکل هر سړي ایمانونو کې هم کمزوری دي هر سړی چې کم دی نو لاول زه بیا بل یو سړی هم پاک نه دی خو د عمران خان صاحب خبرې په دې باندې کېږي چې یو خو د دې د پارټۍ نوم د انصاف نو انصاف خو پکې د سر ونه شو دویم د ریاست مدینې خبره به هر وخت کوله د ریاست مدینې موږ ته یو آثار وښایه چې یاره ریاست مدینې حوالې سره پکې دا کار وشو ما چې څنګه ووي چې 10 ګونه پکې فحاشي زیاته شوله فحاشي خبرې پکې زیاتې شولې مور خور کنزل پکې زیات شو پلار رشتہ دار دا کنزل پکې زیات شو ریاست مدینه کې شایستګي پسته خوله مینه محبت نه چې هغه نفرت وي نو دا خبرې پکې زیاتې شو بل چې کله هم خبرو شي نو چور غل د غل ملګري او د غل ملګري غل وي د دې نه علاوه بیا د خلکو سره نور څه نشته دی او دې ته نه ګوري چې زما مشر په کومو کومو غلاګانو کې رالو وي مړه د ګړی غلا ده نو ګړی پکې لاسي او ګړی به ورنه موږ والو دا د 100 روپو یا د 0 روپو یا د 100 روپو ګړی نه ده دا د 6 روپو مسله ده د 6 روپو هغه بیا په 3 کروړه باندې خرڅېږي بیا وایي چې یاره خلک ورته دومره پیسې رالیږي خلک په اعتماد کوي نو زه منم خو د خپلو پیسو هم لږ تپوس وکړئ چې کوم 15 روپۍ په تیلیتون باندې سیلاب ځپلو له رالې نو چېرته ولګېدې نو دغه ټولې خبرې دي چې په دې باندې اوس خلک سوچونه کوي او ذهن ته راځي ګرانو کتونکو په بل پروګرام کې ورسره مزید نورې په یو بل انټرویو باندې خبرې اترې کوم چې عمران خان صاحب په هغې کې څه ویلي دي زموږ سره